څنګه الله رب العزت مور ته یو مقام ورکړي د سي پلار ته هم یو مقام ورکړي. خد حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د حدیث نه دا معلومیږي. الته روایت کې دارالو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ترالو ورته فرمایلو چې ما باندې د مور پلار کې چا حق ډیر دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو امک. به تاسو کو چې رسول الله بیا سو به ورته چې امک ستا مور، به تاسو کو به ورته استا والدې صاحب ته به حق ډیر زیاتې. سلورم ځل ورته فرمایلو ثم اباک. اور یو حدیث کې درغلی امک ثم امک ثم امک ثم ابوک. نه د پلار اور د مور منځ کې چې د حقوق اعتبار سره کم تناسب چلیږي، ریشو چلیږي 1:3 دی. نو علماء دا لیکلي چې وجه دا ده ادوانو مقام ډېر اوچت دی، دې کې هېڅ شک نشته. خو د پلار کم مقام اوچت دی هغه د عظمت اعتبار سره، تعظیم اعتبار سره، ادب اعتبار سره، رای اعتبار سره پلار مقام ډېر اوچت دی. اور د احسان اور د حسن سلوک اعتبار سره د مور مقام ډېر اوچت دی. ځکه حدیث کې 3 ځل تذکره راغله امک 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 ثم اباک. خو بهرحال که انسان ځان ته سوچو کې د دې وجود لپاره باعث د مور پلار ګرځېدلی دي. یو خو الله رب العزت خپل قدرت سره کار کوي. آدم علیه السلام یې پیدا کو بغیر د مور پلار، اور حوا علیه السلام یې پیدا کا بغیر د مور. ولې د آدم علیه السلام د ګسې پختې نه الله پاک پیدا کړ. اور بیا عیسی علیه السلام الله پاک پیدا کو بغیر د پلار نه. دین علاوه دنیا کې نظام دا دی چې مور پلار کله خپله کې تعلق ساتي، دین الله پاک ورته اولاد نصیبي. دا سلسله داسې چلی. د دې وجې نه پلار هم ډېر لوی مقام دی معاشرې کې. نن کم ظلم مور سره کېږي معاشرې کې، هغه ظلم پلار سره هم کېږي. څنګه د مور حق نه ادا کېږي داسې د پلار حق هم نه ادا کېږي. دا معاشرې کې موږ ته مشکلات دي. اصل کې دې بچو ته د خپل د پلار د مقام و مرتبه پته نشته، نه دې وجې نه د هغه عظمت هم زړه کې نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیلو الوالد اوسط ابواب الجنه. ستا د پلار دا د جنت اټول نه مختصر ترین بلفاظ دیگر آسانه لار د پلار دی. یعنی جنت ته که ته تلل غواړې نو د پلار سره ښېګړه کوه. او موږ ورته پښتو کې چوکټ وایو. وی دا پلار نه دی، دا د جنت دروازې چوکټ دی. که کم سړی د دې چې چوکټ لګېدلی دروازه به لګي، چې چوکټ نه وي دروازه لګېدی شي. نو پلار سره ښېګړه کول دا د جنت سبب دی. دا جنت دپاره تلو ذریعه ده. یو بل روایت کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغلی، ورته یا رسول الله ان لی مالا و ولدا. ما ته الله پاک مال نه کړی، اولاد نه کړی، خو ما پلار غواړي چې ما اجازت نه بغیر زما دی مال کې تصرف وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جواب کې فرمایلو انت و مالک لابیک. ته او د ستا دا مال د ټول د پلار دی. وجه څه ده؟ ستا د وجود ته راتلو د پلار باعث ګرځېدلی دی. پلار دنیا ته کوم ځای نه دنیا ته راتلی چې دنیا ته رالی الله پاک مال درکو، خو ته د پلار شوې، مال نه ستا پلار شو. دې وجې نه علماو لیکلي چې د پلار کم اخراجات دي، ضروریات دي، دا د بچي ذمه داري ده چې پوره کړي. خپل مال به د پلار نه ایسري. او بیا مور پلار دا کافر هم کېدی شي، مسلمان هم کېدی شي. موږ الحمدلله ټول یو اسلامي معاشري کې یو. خو چې څه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو، د دین محنت یې شروع کړو، نو اکثر به داسې و چې صحابي به مسلمان و خو مور پلار به کافر و. نه حدیث کې دا راغلی چې کچرې مور پلار کافر وي بیا به دغه ادب او احترام کوي. وان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم. کچرې تا د مور پلار په داسې یو کار باندې مجبوره کړي چې هغه شرعي اعتبار سره جایز نه وي، فلا تطعهما، بې خبره ما منه. نو دیو جن علماء لیکلي چې کم مباحات کارونه دي، مباح کارونه دي، هغه کې مور پلار درته وایي چې دا وکړه یا درته وایي چې دا مه کوه، نه هغه د پلار بچي باندې واجب دي، هغه به کوي، یا واجب دي هغه به نه کوي.
او چې کم مندوبات یا فرض کفایه دي هغه کې د مور پلار خبره منل دا مستحب دي. خو کچري مور پلار د داسې یو کار نه وي چې هغه د شریعت خلافي فلا تطيعهما به خبره ما منولې. هلته بل روایت کې راغلي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، چې کله د خالق او د مخلوق په کې مقابله راشي بیا به د خالق معنی د مخلوق په نه معنی. مور پلار خو مخلوق دی. او بیا روایت کې دا راغلي چې د مور پلار کې چا وایي چې د ښځې طلاق ورکړه طلاق په ورکوي. خو دې کې علماو دا لیکلي چې دې کې دې ته کتل پکار دي چې د مور پلار مطالبه په څه بیس باندې ده. که چېرې هغه په حق باندې وي بیا بچي ته پکار دی چې خبرې دې ومني. اور که چېرې هسې مور پلار ناجایز هلته کې حق نه جوړېږي، مطالبې حق نه جوړېږي، نو بیا پکار دا دی چې هغې باندې د عمل نه کوي. عموما چې کله کور ته بار نه ښځه راشي د هغې او د خواښې منځ کې جنګ جګړې وي. دا یو موږ پښتنو معاشره ده، یو پښتنو نه هر ځای کې دا حال دی. بیا دا مور پلار د بچي نه دا مطالبه کوي چې طلاق ورکړه، دې نه ځان فارغ کړه. نو چې کم سړی مونږ ته فون وکړي چې ما سره پلار دا کوي دا کوي، نظر نه زه ستا په خبرو ځکه فیصله نه شو کولی چې ستا پلار خبرې ما نه دي اورېدلي چې مور پلار ده څه وایي. دا چې مور پلار بیان مخې ته راشي د سړي د زوی بیان یې مخې ته راشي بیا سړی فیصله وکړي چې څوک ټیک دی څوک ټیک نه دی، څوک په حق دی او څوک په نه حق دی. دیو جن حسن الفتاوی دا لیکلي چې که چېرې پلار بچی ته دوی چې دا کار وکړه مور ورته دا کار مه کوه، نو پلار زیات حق جوړېږي چې د بچی خبر ومني. ولې د مور چې کومه ده دا د پلار تابع ده، د پلار محکومه ده، پلار یعنی خاوند خبره به مني. نه چې کله دا مور د خاوند خبره مني نه د بچی به بیا پلار خبره مني. د دې وجې نه رای اعتبار سره پلار ته فضیلت حاصل دی په مور باندې. پلار ډیر پوهېږي داسې ډیرو خبرو باندې چې مور هغه ځای ته ذهن نه رسېږي. نه دې اعتبار سره د خپل پلار چې کم عظمت دی کم مقام دی هغې خیال ساتل پکار دي. او خو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ځای خبره هم بس کړې نه ده. بل یو روایت کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کې بهترین اور حدیث الفاظ دا دي ان ابر البر، لوی نیکانو کې لوی نیکی دا ده، ټول لوی نیکی دا ده ان یصل الرجل چې دا چې سړی صله رحمي کې تعلق ساتي چا سره اهل ود ابیه، اهل ود ابیه چې د دې پلار سره کوم خلکو مینه ساتله هغو خلکو سره ښه سلوک وساتي. دغه ځای پرې خبره بس نه که تا پلار سره چې کوم خلکو ښه دوستانه ده ښه تعلق دی ته هغو سره ښه تعلق ساتي. که موږ صرف د یو حدیث باندې عمل شروع کړو معاشرې کې ټولې پریشانیانې ختمي. پلار دومره مقام شریعت بیان کړی دی چې صرف پلار ادب نه د پلار کم ملګري دي دغو ادب و خیال مه ساتي، هغو سره به مینه ساتي، هغو به عزت و احترام کوي. او دې دوه صورتونه کیدی شي. مسلم روایت کې ورسره دا راغلي ان یولى بعده اله چې کله د پلار موجود نه وي نه دوه صورتونه کیدی شي، یا پلار مړ دی یا پلار ژوندی دی خوشتانه خو دې ملګرو سره به ته ښه سلوک ساتي. دا نه پلار د کور کې نشته دی پلار ملګری درالو او طبیعت ګډ وډ دی بیا د 3 ورځې ټمپریچر او طبیعت مزاج د خپټیک ګډ وډي دا څه چلو شو ولې راغلو ما ده ستا د والي سې وجې نه تا سره مینه کوي. د شریعت دا مقام. او دویم صورت یو خدای چې کله سړی کور کې موجود دی پلاری موجود دی یو ملګری راغلو نو بیا د کله کله شرم مجې نه خدمت کوي، کله کله دایره کې چې خدمت یې ونه کړي نه پلار مو بېعزته کوي. خو شریعت درته دا وایي چې پلار د په کور باندې موجود وي او که نه وي هغه سفر کې دی او که نشته او یا دنیا نه رخصت دی بیا هم ته هغه سره ښه سلوک کوه، دغه هغه رنګې ادب او احترام کوه څنګه تا پلار کولو. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی.